دا هغه زندان دی کوم چې 2.5-3 کاله تاریخ لري. دا په بیک ګراوند چې ښکاري نو دا زندان دی. دلته چې دی مخکې وخت کې چې کوم څنګه چې اوس زموږ دا جیلونه دي او خلک پکې بندي دغه شان به په دې کې مخکې چې کوم د بودیزم د وختو کم خلک وو هغوی به پکې مطلب هغه چې کم خلک وو هغه به یې دلته قید کول. دا هغه زندان دی. دا ته ښیم نو راځئ دا ویډیو سکیپ کوئ ما تر اخیره پورې وګورئ. ښه ډېر ډېر خوندونه ترې واخلئ. دا یو ډېر غټ دیوار دی. دې ته چیک کوي. دې ته به اوس موږ بره ځو. په دې کې چې کوم نور هم لکه د دې زندان چې کوم هغه کمرې شانتې دي هغه درته هم ښیم. نو دا اوس موږ بره راوختو. د دې زندان چې کوم بره هغه دیوارونه دي هغه دي. دا ورته وښیه دا هغه کمرې غونته کې پکې دي په کوم کې چې به مطلب هغه کسان چې به پکې قید کول نو دا هغه دي. د دې نه علاوه هغه ځایونه چې دي دغه ورته وښیه دغه بره په دغې کې هم چې دی دغلته هم زندانونه دي ځای په ځای. موږ به کوشش کوو چې هغه درته هم وښیو. خو دا ته زه په خپله باندې پوره ښه یم چې دا وګورئ. دا چې دی د نن نه 2.5-3 کاله مخکې چې کوم دلته د بودیزم خلک چې کوم هغوی پاتې کېدل هغوی به دلته ژوند کولو او دلته به بلکې عام خلک نه دی پاتې شوي. دلته باقاعده چې کوم باچایان وو هغوی ژوند کړی دی. ولې چې د دې کلي نوم چې دی دا چې په کوم ځای کې دی دا زندان نو د دې کلي نوم چې دی هغه کینګ ارګلی ده. نو مطلب دا چې د باچا د کور لار د باچا د کور لار وه. ده د باچا کور چې کوم ځای و هغه ایریا کې دی دغه غر دی. دغلته مناره ده. مناره ورته وایي. د هغې ما پوره ولاګ پوره په ډیټیل سره هسټري سره چې دی اپلوډ کړی دی هغه هم زما په دې پیج کې موجود دی. هغه هم وګورئ. نو دا د هغې کم چې په مناره کې پاتې کېدل د هغې باچایانو چې کم دی هغه دا زندان دی. یو دا دی. دا وګورئ دا ځای په ځای دي هغه دیم دي. خو دا دی چې د وخت سره څه په خپله وران شوي څه چې د خلکو وران کړي دي. خو زه په هر ولاګ کې وایم چې دا خلک چې دي دا قسم آبادي روغ نه پرېږدي. نور تاسو پوهیږئ چې د څه دپاره ورانوي. خو که هغه مخامخ وګورئ که نه دغه دا ما چې د کونټۍ نیولې ده نو دغه هم زندان دی هغه هم زندان دی دغه هم زندان دی. نو اوس به موږ خپل کوشش کوو چې داسې لاړ شو. دا ټول تاسو ته وښیم. دا راسره چې دی جواد دی د نانسیر کلي دا ملګری دی. یو دا چې دی دا دواړه د کینګ ارګلۍ دي. دوی راسره هم رالل دلته. دوی راته دا ځایونه وښول د دوی په فرمایش چې دی ما چې دوی له هم ولاګ جوړ کړم. ولې چې زما خو تاسو پته دا کانټینټ دی نو زه غواړم چې تاسو دا قسم ځایونه ښه ډېر ډېر وښیم او تاسو ترې ښه ډېر خوندونه واخلئ. بل دې سیټ وګورئ دا زندان چې دی نو دا په یو ډېر ښکلي ځای دی. دا مخامخ ټوله ویو چې کومه ده نو دا ترې هم ښکاري. یو ډېر پرسکونه ماحول دی پکې. هوا پکې هم ډېره ښکلې اوس په دې ټایم کې لګي. او بل دا چې موسم پکې ډېر سیوا برابر دی که نه. دا دی چې هوا لګي ما په خیال لاندې باران هم وشو دغه سایډ ته. نو دا هغه زندان دی. دا چیک کوي څه دا دي او څه چې دی دې سایډ ته دي. دا وګورئ دا چې پکې کم هغه د ټولو نه خطرناک چې کم دغه و پکې حوالات چې پکې کم وي که نه مثال هغه پکې دا دي. دا پکې کچې دي مطلب وړې وړې کمرې. چاله چې به ډېره سخته سزا ورکوله نو هغه به چې دی په دې ځایونو کې بندول. دا پکې وړې کمرې دي. دا چې کوم غټ مجرم یې تاسو ته پته نو هغه لږ په سخت ځای کې بندوي نو هغه حساب به دوی هم هغه دلته بندو. دا پکې کچې کمرې دا پکې بیا لګي غټې دي. دا ځای په ځای دي ډېر شی دي هاخوا دي. تاسو ته مایل چې دغې ته به اوس مونږ خیږو داسې نو هلته چې کوم ویډیوز وکړو هغې له هغه سره هم شریکوم. انشاءالله امید لرم چې ستاسو به خوښ شي.